مرګ به راځي د دې دنیا نه رخصتي ده، دا زموږ ایمان دی. که زر کاله عمر هم شي ملګرو، خو اخر به د دې دنیا نه تګ وي. خو دا د یو مؤمن مسلمان دا ارمان وي چې ماله مرګ په داسې ځای کې راشي چې هغه د مبارکو مرګ وي. یو دوه واقعي هغه په کوم ځای کې شوي دي ملګرو؟ په حج دوران کې شوي دي، خو ګرمي ډېره زیاته وه. نو هلته چې کوم وفات دي شوي دي ملګرو، نو دا د مبارکو مرګونه وو. ځکه په هغه پاکه خاوره باندې به ښخ شي، صفا شو د ګناه نه. په خوله باندې الفاظو لبیک اللهم لبیک، دا الفاظ په خوله باندې او وفات شو. نو دا څومره د مبارکو مرګ دی. دې سیټ کې تاسو ته دا ویډیو ښکاري ملګرو، یو کس چې هغه خلکو اغستی دی او حج اسود چې کوم ځای دی نو هلته یې وروستو. نو ویلی کېږي دا چې دا وفات شوی چې کله حج اسود دغه ځای ته راورسېدو نو د ده نه روح لاړی. نو بیا خلکو راواغستو او هغه ځای هغه مقام ته وروستو کوم مقام له چې هغه را روانو. نو دا د مبارکو مرګ دی. دا ویډیو زړه ده یا نوې ده، د مرګ خبره کومه چې څومره بختور ځای کې دا مرګ راغلی دی. ځکه دا ویډیو ما بیګا وکته، کیدای شي نوي کیدای شي زړی، خو مرګ دا مرګ دی. څومره بختور ځای کې او کلمات په خوله باندې. او بل دې سیټ کې تاسو ته دغه دوه خویندې ښکاري. د دې حوالې څخه دا خبر راځي چې دا د مصر سره تعلق لري، او دا هم خبر راځي چې د 20 که د 25 کالو نه دغه دوه خویندې لګیا دي او ځان له پیسې جمع کوي چیرې موږ به حج له ځو. نو وایي څه کال د دوی هغه نصیب په حج کې شوی و، خو وایي د یوې خورې دا ارمان و چیرې ماله الله جل شانه هلته کې مرګ راولي چې کله زه د حج چې کوم احکامات دي هغې کې لګیا یم او ماله مرګ راشي. نو دغه یو وفات شوه. دا بله خورې څه وایي؟ وایي خفه پې نه یم ځکه چې دې ارمان کړی و چیرې ماله دلته مرګ راشي. منم چې زمونږ کومه ملګرتیا ده هغه نیمګړې شوه، زمونږ چې کوم مینه محبت و نو ویلی کېږي دا ملګرو چې د دې خویندو د یو بل سره ډېره زیاته مینه او محبت و. د دوی یو خواهش و چیرې د پوره دنیا مونږ وګرځو او یو ځای وګرځو، خو اولنی خواهش یې پکې د حج و. نو وایي دې خور به مې ویل چیرې ماله د الله جل شانه حج دوران کې مرګ راولي. نو څومره بختور دي هغه خلک چې حج دوران کې هغوی له مرګ راغلی دی او بیا دومره غټه مجمع دی جنازه کړې ده. الله جل شانه فرمایي که نه، وایي ما ته چې څوک ودرېږي په جنازه کې نو چې کسان ګڼ وي نو زه د هغوی دعا نه رد کومه، زه د هغوی بخشش کومه. نو هسې سوچ کوئ چې 20 لاک نه زیات کسان په حج کې موجود او 20 لاک نه زیات کسان ستا په جنازه کې ودرېږي او بیا مسجد الحرام وي، د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم روضه مبارک وي او نور وریږي او فرشتې هم راکوشي وي او په دغه خلکو کې ګرځي. نو چې هغوی هم بیا ستا جنازې ته ودرېږي نو بس الله جل شانه دې هغه مرګ موږ له هم راکړي چې هغه د مبارکو وي. نو دا د مبارکو مرګونه دا دوه چې کومې واقع دي دا پکې مخې ته راغلي. نور به ډېر خلک وفات شوي، نن به د هغه مسلمانانو ارمانونه پوره شوي چا چې دا ارمان کړی چې ربه ماله په دغه پاکه خاوره او د حج دوران کې مرګ راولي. نو سبحان الله ماشاءالله ورته ضرور ولیکئ، که لیکئ او که نه لیکئ پړه کې ورته ووایئ او د خپل رب نه دغه دعا کوئ چې یا ربه داسې مرګ راله راکړي چې په خوله مې کلمات وي او پاک ځای وي. ویډیو د ټولو ملګرو سره شریکه کړئ، چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده باد، اسلام و مسلمان زنده باد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.